اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر عزتمندو مسلمانانو ورونو او زما دین اسلام ویندو او میندو زمن د کلاس نن څلورم ورځ ده او څلورم درس دی او ډېر زیات ضروري درس دی. درس عنوان دے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت. مسلمانېدو دپاره د علم ضرورت دی. که موږ ځان ته مسلمانان وایو او غواړو چې د دې عقیدې سره د موږ مرګ راشي بیا به بنیادي علم به موږ حاصل کړو. بنیادي علم هغه علم چې موږ ته د هغې ضرورت دی او د هغې نه بغیر موږ مسلمانان نشو پاتې کېدلی. الله رب العالمین نه به دعا کوو چې الله موږ له د ویلو بیا ټولو له د عمل توفیق راکړي او الله دې موږ ټولو له بیا باعمل علم راکړي. باعمل د ملګرو څخه دلته رالېږلې ګاډي وران ولاړ دي د هغې ما به ابتدا د څه نه کولی خو دا زما په لاس کې تاسو دا ولیدله. دا اوس ما له یو حاجي صاحب راکړه ده او راته وویل چې دا کتابچه چې دا د اسلامیاتو کتاب دی په دې کې د سورة الحجرات آیتونه د هغې ترجمه او دا او زما د نالۍ نه راوستل په نالۍ کې دې مقصد دا دی دې نه معلومیږي دا چې دا به نوجوانان هلکانو به دا کتاب راوړی او د دې نه به نقل کوو په دې باندې به د پاسه ناست وو او بیا چې ورته کله پته لګېدلې ده چې اوس د دې ضرورت پوره شو لګېدلې دي او دی په لاره باندې ګزارلی دی یې په خپله نالۍ ته ګزارلی دی او که په خپله باندې نالۍ ته نه یې ګزارلی نو په چېرته به ویل ته یې ګزارلی او بیا به چا وله لته ورکړي او په نالۍ کې پروت دی. دا ولې دې بنیادی وجه دا ده چې په دې خبره باندې مسلمان طالب العلم نه دی پوهه چې د قرآن کریم هتک کول توهین کول دا څومره لویه ګناه ده. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې موږ ته څومره ډېر ضرورت دی د علم او د بنیادي معلوماتو. حالانکه تاسو ته که خیالي یو څو میاشتې وړاندې په فرانس کې یو هلک راوچت شو یا بل ملکو شاید فرانس و په هغه قرآن کریم راواغستو په هغې باندې اول ودرېدو
او دا غي نه پس راوچت کو د ځمکې د راګزار کو نو موږ ټول په خپه شو پریشان شو د ټولي دنیا مسلمانانو باغې بنې خپل رد عملو خو دو چې دا خړلې ظلم روان دی او دا کفار خو زمونږ د قران څخه غټ زیاتې کوي منګ احتجاجونه وکړل یقینا داسې پکار ده چې کده څه څوک ظلم او زیاتې کوي او د قران توهین کوي نو پکار ده چې مسلمانان ودرېږي او را پاسيږي او را بیدار شي او چې زما استاد په سمرباغ کې یو سړی د الله د کلام سره داسې کوي نو داغي بس جواب منګه کوو زما استاد په دې پښتون معاشره کې هم دغه قران دی چې په فرانس کې کوم بیزتی کېدل ادم د قشانې بیزتی ده په دې وجه باندې عزتمندو دمه په دې غرض باندې دا خبره وکړه چې علم ډېر لوی ضرورت دی زه ان شاء الله د سه په اسانه طریقه باندې تاسو ذهن د خپل خبره کو زوم د هغه کوشش وکوم کله چې موږ د علم د لفظ وورو علم چې د علم ضرورت دی او عالم او علما نو زمونږ ذهن ته فورا دوه قسمه علوم راځي دوه قسمه یا موږ وایو چې د علم نه هغه علم مراد دی چې دا په مدرسه کې سړی داخله والی او اوله درجه او دویمه او حتی چې اتمه درجه وکي او وسو سره بیا مفتی جوړ شي او تخصصات وکي او داغه لوی عالم جوړ شي د دې علم نه بدا علم مرادي نو بس داغه د فارق او اسم بعضی طالبان وتلی دي علما شته دي او هغه به علم کوي او دویم نمبر ذهن فورن لاړ شي کالج ته یونیورسيټي ته چیرې د دې علم نه دغه علم مراد ده نو خلک لګیا دي علم کوي ځان په دې خبره باندې پویول غواړي چې کله په داسې عوامي مجلسونو کې د دې موضوعاتو کله انتخاب کیږي د دې علم نه د مدرسې علم مرادي چې اته کاله سړی درس نظامی وي او د دې علم نه مراد د کالجونو د یونیورسيټو علوم هم نه دي مراد چې دا علوم کول غواړي د دې علم مقصد او د دې علم مراد ده موږ ورته وایو د ضرورت دین علم د دین د ضرورت علم ضرورت دین څه ته ویل کېږي چې دا هر مسلمان لا کدا ناری نه دی او کدا زنانه ده کدا کشر دی او کدا مشر دی کدا د هر جبې سره تعلق ساتي اغل دا ضروری ده او دا په فرض دي چې د ضرورت الدین علم حاصل کی ضرورت الدین دا ضرورت لفظ په دې پښتو کې منګ استعمالو خو په دې ځکه زما مقصد او د دې لفظ د پښتو ضرورت مراد نه بلکې ضرورت دین هغه علم ته ویل کېږي او هغه مسائل ته ویل کېږي چې داغي ذکر د څه فرض ده څنګه چې مونږ فرض دی دغه مسلو ازدا کول د دې لازم دی لکه څنګه چې زکات فرض دی او څنګه چې حج فرض دی دا سه لازم دی په منګ باندې دا هغه علم به ان شاء الله نن وضاحت کو لکه پاغه کې دا مسله چې یو سړی ته دا پته چې ایمان څه ته او یو کفر څه ته وي دا ورته پته وي یو سړی ته دا خبره معلومه ای چې په کوم خبره باندې ایمان جوړیږي او په کوم خبره باندې ایمان ماتيږي ایمانونه ماتيږي ګوره ایمان څنګه ماتيږي زمونږ د علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي نواقض الایمان دا مستقل موضوع ده هغه سيزونه چې داغي په وجبانه هغه خبره او هغه کارونه چې داغي په وجبانه انسان د ایمان نوزي دا خبر یادول پکاري دا خو ضروری دي کدا بل فرض منګه یاد نه کو بده خو زمنګا ایمانم تبا کیږي زمنګا عقیده په دې باندې تبا کیږي د دې سره سره هغه حکمونه چې هغه په مسلمانانو باندې فرض دي دا هغه سيزونه علم حاصله ولا په هر مسلمان باندې فرض دي په صحیح مسلم کې چې دا کوم حدیث ته چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم د علم طلب د په هر مسلمان باندې فرض دي د مدرسې لس کال علم نه دی مراد د دینه د یونیورسيټو 14 کال علم نه دی مراد د دینه دقه علم مراد دی چې موږ په دې پویږو چې ایمان پسې جوړیږي ایمان پسې باندې ماتيږي منځ فرض دی که فرض نه دی چې قضا کول جایز دي که نه دي جایز او زکات ورکول څنګه فرض دي ساهمیت دی او دا مسله به هر مسلمان زده کوي د هر چاله پکار دي منګه دا ټول خبره په دې علماء باندې وراړولې دي کله زکات میاشت راشي نو په دا وخت کې خلک بیا د مولیانو د زکات د مسلو ته پوښتنه کوي په خپل او د مسله نه معلومه د روزي ورځې چې راشي نو بیا د روزو د مسلو ته پوښتنه شروع شي د حج په وخت کې د حج ته پوښتنه شروع شي
دا داسې مسلې دي چې دا مسلمان له پخپله باندې یادول ضروري او فرض دي. زه به د هغې مثال ویم، سان مثال. یعنی زنانه ته دا پکار دا هرې مسلمان خور له دا پکار دي چې هغې ته دا مسله معلومه وي، دا مسله ورته معلومه وي چې زما حق دا دی چې کله زما بچی پیدا شي نو زما غیږ د هغې دپاره صرف د 2 کالو دپاره ده، بس 2 کاله د هغې بستره، د هغې بړستن، د هغې طلایي، د هغې زانګو، دا زما غیږ ده. دا څو کاله؟ 2 کاله. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. میندو له دا پکار دي چې خپل بچو له 2 کاله مکمل پی ورکي. نو مور به دا مسله یادوي، دا چې په کم ځای کې موسیږي چې دا مسله ورته معلومه وي چې کله جنۍ ودیږي او د خاون کور ته ځي نو دا به ذهن ته دا خبر راځي چې ماله به شاید الله کال پس یا 1.5 کال پس 2 کاله پس به الله اولاد راکوي. دا اولاد به زه څنګه ساتم، دا به څنګه غټوم. نو چې دا مسله ورته په دغه وخت کې معلومه شي چې مور یې ورته یاده کړي او پلار یې ورته یاده کړي، معاشره ورته یاده کړي چې ستا کله بچي وشول نو ورته ول صرف 2 کاله پی ورکولی شي، 24 میاشتې. نو چې کله 2 کاله مکمل شول، 40 میاشتې کله مکمل شولې، نو که ته ول بیا یو ورځ هم زیات پی ورکوې نو داسې حرام کې لکه څنګه چې سړی پردی مال خوري، دا ګناه ده. بیا یو ورځ هم سړی بیا پی نشي ورکولی، یو ورځ لازمي ده. اوس دا مسله معلوم ده چې دا زنانه دا معلومه کړي، کله کله غاټ ماشوم به غاټ سړی وي او مور به غیږ کې ګرځوي او بس پی به له ورکوي، 2 کاله نه به زیات عمر شوی وي. نو دا مسله د دین د ضرورياتو نه ده چې دا به له خامخا ورکوي، 2 کاله نه به زیات نه ورکوي. بل طرف ته دا مسله معلومول پکار دي، اگر چې دا پخوا رواج داسې و چې خلکو به د خپلو بچو له پی ډېر ورکول، اوس نوی ټرینډ دا دی، دا نوی کم تعلیم یافته طبقه چې کوم راغله، کم ایجوکیټډ زنانه راغللې، نو هغوی هغه حکم داسې بدل کو چې اوس اړو میندې ماشوم له پی نه ورکوي. بس پیډرې میډرې راغلي دي او قسمه قسم شوده او پی دا په بازارونو کې خرڅېږي او دا زنانه رالګي او دی اقا سیزونه د خپلو بچو له ورکوي او پی ول خپل نه ورکوي. دا ورته چا ویلي دي چاره د دې سیزونه نه یو قسم برست کینسر جوړېږي، دا غلطه خبره ده چې ماشوم له ډېر پی ورکوي نو دا زنانه به بیماریږي او د سینې بیماري به ورته لګي. نه جینا، چې کله زنانه په صحیح طریقه باندې ماشوم له پی نه ورکوي نو د بیماریانې جوړېږي. تاسو وکئ سروې نن سبا چې زنانو ته کم د برست کینسر کمې مسلې جوړې شوي دي، دا اکثر هغه زنانو ته جوړېږي چې هغه خپل بچي له پی په صحیح طریقه نه ورکوي. چې نه ورکوي ګوره دا د الله تعالی قدرتي نظام دی که نه، چې کله د ماشوم د زنانه دا پی ورکوي نو په دې سینه کې به پی زیاتېږي، ورځ په ورځ به کې الله تعالی د ماشوم دپاره انتظام کوي. چې کله د ماشوم دا 2 کاله مکمل شي اټومیټیکلی خود به خود دا پی ایسته ورک شي. بیا اوس دا پی الله د ماشوم دپاره پیدا کړي دي، الله دا ذمواري اغسته ده چې د ماشوم له بس 2 کاله د مور پی ورکومه او د مور په دې پی به د دې ګزاره کېږي. نو د دې زنانه او د دې مور په سینه کې به الله رب العالمین دا پی پیدا کوي، دا پکې زیاتېږي او دی د ماشوم نه ورکوي، نو دقه به اوس فساد جوړوي. دا مسلې بس په دې کالجونو کې، په یونیورسټو کې، په دې ډرامو کې، په دې فلمونو کې جنکو زده کړي چې دې سره د انسان وجود خرابېږي او ښځه پکې زر بوډۍ کېږي. نه چې دا غلطه مسله ده، دا د دین د ضرورياتو مسله ده چې دې بچي په دې خپل مور باندې حق دی چې دا بله 2 کاله پی ورکوي. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دې ته د دین د ضرورياتو علم وي، دا به یادول پکاري. دغه مسلې دي، دا نه ده چې دا زنانه به ټولې زنانه به راځي مدرسو کې به داخلي یالي، نه جي نه. قرآن کریم نه دا معلومیږي چې د کلي یو طائفه، یو جماعت، یو څو کسان به علم نه لاړ شي واپس به راشي، خلک به بیا یاري. بس دغه طریقه ده، ټول خلک به نه مولیان کېږي، څوک به یو کار کوي، څوک به بل کار کوي، څوک به بل کار کوي. دغه شان دا مسله ډېره زیاته ضروري ده، دا د دین د ضرورياتو او دا هغه علم چې فرض دی چې کله د هلک او د جنۍ واده کېږي، دا به ځان سادهګان به نه جوړوي، بولهګان به نه جوړوي چې د هېڅ نه نه دي خبر. دا هلک او دا جنۍ چې کله واده کوي نو د دې واده سره سره به دا مسله یادوي چې ګورئ زمونږ دا نکاح په کم کم څیزونو باندې ماتېږي. دا مسلې به دا ښځه م یادوي او دا مسلې به دا هلک هم یادوي، دا جنکۍ به م یادوي، هلکان به م یادوي، ښځه خاوند به یادوي چې مونږ خو نکاح چې وکړله، نکاح داسې په خبرو باندې شوې وه. زما مور یا زما پلار لاړل او د پلانې جنۍ تپوس یې وکړو او د هغې مور پلار ویل بس ټیک د درم کړله، او بیا د نکاح یو مجلس منعقد شو
او پاغي کې ویل شو چې جنې وي چې ما ذات ناته دروبه خو الو کې ما د تقبل کړل دغه خبري وشولې او پاغي کې گواهان ناسو مولانا صاحب خطبه ویلا او نکاح وشولا وس چې څنګه په خبرو باندې د نکاح جوړه شو دقه په خبرو باندې ماتي د خلی په خبرو باندې جوړیږي هم او د خلی په خبرو باندې د نکاح ماتيږي هم نو چې بیا د خزې خاوند دا مسله معلومه ای چې ګوره زمنګ د نکاح ګوره پس باندې ماتيږي دا خبره ما زکه ضروري وکړه چې ما سره بشمار کی سن دي بشمار یعنی زبو ما چې دا د 100 نه زیات ماته دسي کی سن راغلی وي چې وی ماته مسله بیان کړی دا ماول جواب ورکړی دی چې تاسو نکاح ماته شوی دا تاسو د یو بل د پاره وس حرام یی تاسو د یو بل سره ناس ته ولاړه نشئ کولای او داغي باوجود اغه زنانه د اغه خاوندانو په کورونو کې ناشتي دي بشمار کی سن داسي دي او زمون پښتانه هغه چې بل څه نشي کولای نو بس په دې ورمنډه کې بس وي په ما باندې بخزه په لسو کانو طلاق یو په درې کانو برابر باندې طلاق یو په شلو کانو به طلاق او کما دا کارونو کو په ما دي خزه طلاق مونږ روزانه خپل خزه طلاق او روزانه یاد ساتي ګوره نوجوانان عام خصوصي واوري او مسلمانانو رونا چې ګوره د طلاق او تعلق دغه جبي سره ده په دې جبه چې طلاق ورکړ بس خزه لاړه ازنانه بنصافم خاون ورته خوې چې د ما طلاق دا به بیا و چې زب سکو مکه د پلار کړه لاړه شمه زب څنګه ژوند تیرو دا خبرې په پټي را پټي او حل بنوي په دې تیر روزو کې داسې یو مسله راغلی ونه منګه په کلاړو جرګه اخذ او خاون من بیل بیل واوریدل بیا یو ځای کړل نو چې کله مخامخ شول او خبرې کله سختې شولې نو اخذ اول غلط بیانی کوله په اخر کې وی ودا خو چې زره واده شوی ما ته په دوی مدرې مورزه اجتماع باندې طلاق مطلب دا چې دا کم بچی شوی ونو دام چې ونو دا د سید حلال نکاح پیداوار بیانو موږ دا معلومه شول مې دا خو بچی مستقبل ندی بیا ته چې ما سره په دوی مدرې مورز باندې طلاق را کړی ته خو په دې په خوا طلاق شوی اختلاف په هغه طلاق کې د علماو شته چې په یو مجلس کې سړی درې ور کې نو درې دیو کې یو دی د جدا جدا مجلسونو کې اختلاف هم نشته نن سبا دا مسله دومره زیات اهم مسله ده په کورونو کې چې دا خاوندان د خزل طلاق ورکوي او نه حسابي بیا پروا هم نه او خزمه دا خو د معمول مطابق مسلې دي دا مسله یادول دا ضروري دي نبی صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم د علم طلب په هر مسلمان باندې فرض دی هغه داسې قسم مسائل دي د دې سره سره هغه مسائل چې داغي تعلق براه راست د ایمان سره دی چې دغه قسمه خبري سړی وکي دغه قسمه کارونه سړی وکي د ایمان نه پدې باندې یوزي ایمان نه د ایمان حفاظت خو ضروری دی د ایمان نه چې سړی کله وزي نو دا ټول اعمال برباد شول ان اشرکت ليحبطن عملک که شرک دی وکړو نو ټول عمل دی برباد شو موږ په شرکیاتو کې اخته یو شرکی خبرې شرکی کارونه په دې غرض باندې د دې موضوع اهمیت ډیر زیات دی چې د من سره دا د دین د ضرورتو د علم لازم وي چې هر مسلمان سره دا قسم علم وي چې د ایمان څنګه جوړیږي ایمان څنګه ماتيږي د کور دا ژوند به څنګه جوړو یا خاص کر منګه هو خوراک ته محتاج یو ډوډۍ ته محتاج یو رزق ته محتاج یو دا رزق ګټو نو په کومه طریقه باندې دا موږ رزق وګټو حلال او حرام تمیز چې موږ ته حاصل وي موږ حلال پیژنو موږ حرام پیژنو دا یو حدیث چې کله سړی واوري کنه نو حقیقت دا دی چې داغه په سر باندې دا وخت نه غودريږي او بیا سړی ځان څخه کله سوچ کوي نو چې دا څنګه ایمان دی په ما کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د چا په خېټه کې یو نونې د حرام پرې وځي یو نونې د حرام کله په خېټه کې پرې وځي لای يتقبل الله له صلاته 40 صباحا چې الله رب العالمین د سلويخ منصرزي د منزونه نه قبلې سلويخ ورزي منز نه قبلې اوس دا مسله څومره اهمه مسله ده موږ ته نه دی یاد چې یو نونې کله د حرامو په خېټه کې برته ده د دې حرامو اثر دا دی چې ستا عبادت او ستا منزونه به الله سلويخ ورزي نه قبلې د نه قبلې دو مطلب دا دی چې د تقبل اثابت ویل کېږي چې تعالی به الله په دې ثواب نه درکې ټیک د منزونه دی وکړل نو قیامت کې به د الله دا تاسو نه کې چې دا منځ نه ډکړې ذمہواری د فارغ شولا او په دې منځونو باندې چې کوم اجر الله ورکوي نو د اجر بل الله نه درکې زمونږ په دې پښتو کې متل چې هندوستړی خدای ناراض مونږ په خېړو کې حرام سمره پراته دي نو تاسو نن چې سملاستای ما خام ځان سره کې 15 منټه سوچو کې چې مونږ حلال سمره ګټو حرام سمره ګټو مونږ د تجارت په کومه طریقه باندې کو زمونږ د زمیندار په کومه طریقه باندې دا
زمونږ دا نوکریانې په کومه طریقه باندې دي، زمونږ دا معاملات په کومه طریقه باندې دي، په دې کې د حلال او حرام څومره تمیز من کړی دی. نو بیا موږ ته اندازه وشي چې موږ د جمعات ته را پنځه وخته ځو، موږ د عمرو لزو، موږ د حجونو لزو، آیا دا قبلیږي که نه قبلیږي؟ دا احساس ختم شوی دی. دا علم ضروري دی. اوس د هر مسلمان دا زده کوي. دغه شان د سود په باره کې چې دا کومه خطرناکه مسله ده که نه، د سود مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درهم و ربن یأکله الرجل وهو یعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنیة. چې څوک د سود یو درهم وخوري او دا ورته پته ده چې دا سود دی، دا ورته پته ده چې دا یو درهم د سود په طریقه باندې ما وخوړو. رسول الله مبارک فرمایي الله رب العالمین وایي چې یو سړی شپږ دېرش ځله زنا وکړي، د هغې نه لویه ګناه دا ده چې دا 1 روپۍ د سود وخوري. 1 روپۍ د سود خوړل 14 ځله زنا کولو نه لویه ګناه ده. نو ګورئ چې موږ سودونه څومره کوو. دې معاشرې ته وګورئ، بازار ته ورشئ. داسو پخوا خو ما اوله دا مسله ضمني بیان کړې وه، دا سودونه به چېرته بارګین والا کول، په بینکونو کې به کېدل. اوس خو کل کر سود شروع شو، دا پیسې راله راکړه او تاله به دومره ګټه در کومه، زما دا پیسې د ځان سره واله چلوه او ماله دومره ګټه راکوه. نو دا مسله یادول نه دي پکار. زمونږ په دې عوامو کې یو مسله ده، موږ له کله راشي نو سړی پرې پوه شي. هغه مسله دا ده چې ښه به ورته دا پته چې دا کار دی حرام، او دا به مولانا صاحب نه تپوس کوي او دا مسله به ورته داسې بیانوي، وران وران یې ورته بیانوي چې د هغه نه پرې داسې تصدیق والي چې دا کار جایز دی. یاد ساتئ، ګورې ځان له دوکه مه ورکوئ. که دا علما د تسل ظلم ووایي چې دا کار جایز دی، خو چې د الله په نزد باندې حرام او ناجایز یا نه جایز کېږي، نو چې کله داسې مسایل نو د هغې نه خپل علما صحیح خبرول پکار دي. عزتمندو، د دې علم ډېر لوی فضیلتونه راغلي دي، او دا مجلس هغه مجلس نه دی چې په دې کې زه د علم فضایل بیانوم. البته یو حدیث چونکې زمونږ په دې موضوعاتو کې لیکلی شوي، نو زه به یو فضیلت بیان کړم د علم. د قرآن کریم کې په دې سورة آل عمران کې یو مبارک آیت راغلی دی، او خاص کر اهل علم ورته ډېر متوجه شي چې الله تعالی فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم قائما بالقسط. چې د توحید گواهی الله کړې ده، د دې خبرې گواهی چې د الله نه بغیر بل معبود نشته، دا گواهی الله کړې ده. قرآن کریم کې الله 3 گواهی کړې دي، 3 گواهی د الله تعالی ذکر دي. یو د الله گواهی په توحید باندې ده چې هغه په دې ځکه ذکر شوی ده. په بل ځکه الله رب العالمین د نبی علیہ السلام د رسالت گواهی هم کړل چې دا صحیح پیغمبر دی. او په یو ځای کې الله رب العالمین د قرآن گواهی کړل چې دا زما کتاب دی. دا 3 گواهی د الله تعالی موجود دي قرآن کریم کې. او په دې ځای کې الله رب العالمین د خپل توحید گواهی په خپل باندې کړل چې زه د خبرې گواه یم چې زه یو یم، زما سره بل شریک نشته دی. او په دغه ځای کې وایي واولو العلم، عالمان هم دا گواهی کړې ده. عالمانو الله د خپل گواهی سره د عالمانو گواهی مقرون او پیوز ذکر کړی ده. امام قرطبی رحمه الله فرمایي وایي که بل حدیث یا بل آیت د علم په فضیلت کې نه راغلی، دا یو آیت پوره دی چې علم ډېر لوی کمال دی چې الله یې چاله ورکي، چې الله د خپل گواهی سره د عالمانو گواهی ملګری کړی ده. دې نه معلومیږي دا چې ټیک ده د علماو خو مقام هم ډېر اوچت شو، ځکه چې الله رب العالمین د خپل گواهی سره د عالمانو گواهی یو ځای کړله. او موږ ته ګرانه هم شوله. ګورې هغه دا ده چې اوس به عالمان ډېر زیات په اودس کې به وخت تېروي، ځکه الله د خپل گواهی سره د عالمانو گواهی ملګری کړله. نو اهل علم به ډېر په احتیاط باندې وخت تېروي. کله چې اهل علم فتوا ورکوي، کله چې اهل علم مسله بیانوي، کله مسلمانانو ته دین زده کوي او دین ورته ښیي، ډېر په احتیاط باندې، ځکه دا منصب د الله د پیغمبر منصب دی. په دې منصب باندې چې الله من کې نیولی یو، نو دا د ډېر لوی احتیاط متقاضي منصب دی چې موږ ډېر احتیاط په دې مسله کې وکړو. نو الله تعالی د خپل گواهی سره دا ملګری کړه. دومره لوی فضیلت دی د علم. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. عزتمندو یو خبره یاد ساتئ، ګورئ چې څومره د علم فضیلت زیات دی، یا د علماو مقام ډېر لوی مقام دی، یا موږ ته یو مسله معلومه شي او د هغې فضیلت ډېر زیات دی، نو دقه شانې ګورئ وبال هم ډېر لوی وبال دی، ډېر لوی وبال دی ردی. هغه وبال دا دی چې په ترمذي شریف کې یو حدیث مبارک راغلی دی. یو تابعی دی شفی اصبحی، دا غنوم دی شفی رحمت الله علیه.
هغه وی چې یو ورځ موږ ناستو نو بده کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه راغی مجلس کې خلک ډیر زیات خوشاله شو ګوره د رسول الله صحابي راغی ابو هريره رضی الله عنه چې کله راغی نو دا خو صحابه او تابعین ته پته و چې ډیر زیات احادیث د نبی له سلام ندی مبارک صحابي یاد کړی دی او موږ ته رسول دي 5364 احادیث یا 5374 احادیث په کتابونو کې د حضرت ابو هريره پر روایت باندې موږ ته رسیدلې دي ول موږ تر نږدې شو موږ ورته ویل چې موږ ته د نبی له صلوات والسلام د احادیثنا احادیث بیان کا ولکله چې موږ حضرت ابو هريره ته راغون شو موږ ته مطالبه وکړه چې موږ ته حدیث بیان کا موږ نن سبا د علم سره کمی لوبې کو د علماو ته تاسو ګورئ نه په دې فیسبوکونو باندې په دې سوشل میډیا باندې یو بل خلاف سپر بکواس کوي یا دا څومره کتابونه لیکلي دي یا په دې مناظرو کې د علماو ته څومره سپک ګوري او دا موږ هسې که تاسو پکې کې نو موږ د دروغ وایو چې علماو قدر کوي علما نه یادي د خپل فرقې علما یادي چې زمونږ د فرقې د علماو قدر بکې د بل عالم بېزتي کوي یعنی ګوري په دې کتابونو کې څه لیکلي دي پسې په دې فیسبوکونو کې څه کېږي موږ احتیاط نه کوو حضرت شفیع اصبهی وی چې موږ حضرت ابو هريره ته کلی وی چې موږ ته حدیث بیان کوي چې بس ټیک د بیانوم درته ویل په جمعات کې کېناستو التحیات په شکل کې برابر ویل چې کله حضرت ابو هريره سند بیان کو ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ویل دا خبره سو چې دا یو د سلګي او هله وست به وښه شو ویل موږ پاسه دلو چاول خپې مګلې چاول لاسونه مګل چاول په سر باندې باچولې چاور ته په خو باندې باچولې چې دا په هوش کې راشي وی چې په هوش کې راغی ویل کې ناستو ویل موږ ته ویل چې جی حدیث راته بیان کوي بیا شروع وکړه او چې کله سند بیان کو ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بیا یو دغه نساوا غستل او بیا بیهوش شو د مخکې ډیر وخت بیهوش ده ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي د ډیر بیهوشۍ نه پس بیا چې کله په هوش کراغې نو ویل موږ ورله بیا اوبه مو ورکړلې او په دریم ځل باندې ته موږ مطالبه وکړله چې اوس موږ ته دا خبره بیان که دومره اهم ده چې بتا باندې 2 ځل څه چل وشو ویل په دریم ځل باندې چې کله حضرت ابو هريره صاحب کله دا حدیث بیانو نو ویل دا چې کله بیهوش شو ویل زمونږ یقین راغی چې دا مړ شو بس دنیا نه لاړو دومره تکلیف سره ځکه دا خبره ډېره اهمه بیانوي نو په دریم ځل چې کله د هوش نه بیدار شو ویل بیا الله توفیق ورکو دا حدیث بیان کو هغه حدیث بیا د عزتمند وایو رہی چې ویل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان اول ما تسعر به نار جهنم ثلاثه چې بشکلو بي هغه 3 کسان چې پاغي د جهنم ور بلیږي او جهنم پاغي باندې ګرميږي دا په 3 کسانو باندې الله ول جهنم ګرمږي جهنم ته بسود خار راضي زناکار برازي مشرکان برازي غلب برازي ډاکوان برازي او کستا سو خیالي کله چې زنانا په تنور کې ډوړی پخینو اوله بده سپیا کو مپیا کو باندې یا په دې لرګو مرګو باندې دا تنور ګرم کی چې خبر برابر سپین شي داغه نه پس ډوړی ور پوری کی نو دا په 3 کسانو باندې الله د جهنم دا اور اول ګرم کی یا چې ګرم شي داغه نه پس به خلک وراشي نو دا سوق دي نو دا یو د مجاهدینو طبقه ده په دې مجاهدینو باندې به شهدا باندې به جهنم ګرم کی چې د ریاکاری د پاره او د بل مقصد د پاره جهادونه کړی دي په پیسو په کرای باندې جهادونه کړی دي د غنیمت د حصول په خاطر باندې هغه جهاد کړی دی د الهی کلمت الله د لپاره جهاد نه کړی ظلم یې کړی دهشتګردي کړی دا خلک یې وجلې دي په دې مجاهدینو باندې په دې شهدا او بعد الله د جهنم ور ګرمي او دویم نمبر هغه خلک چې د خپل مال دولت سم شیندلې دي او دا مال دولت خلکو له ورکړې د غریبانو سره تعاون کړی دی د مدرسو سره کړی دی کونډورند سره کړی دی په دې مالدارو خلکو به الله رب العالمین جهنم دا اور ګرم کی چې دا کار د ریا د پاره کړی دی د سمعت د پاره کړی دی په دې مالدارو خلکو باندې الله د جهنم دا اور ګرمي او دریم نمبر په علماو باندې به الله دا اور ګرمي په علماو باندې هغه علما چې هغه د الله رب العالمین دا صفت د علم د صحیح مقصد د پاره نه د استعمال کړي بلکې هغه د دنیا د پاره استعمال کړي دی د خپل علم په وجبانی په امت کې تفریق پیدا کړي دی د خپل علم په وجبانی امت بلاري طرف ته بوتلې دی خلکو په د باندې اعتماد او دور ته صحیح دین نه بیانونو الله تعالی په دې 3 کسانو ته جهنم اور ګرمي الله دې مونږ ټول له دې نه پناه راکړي ان معلومیږي عزت مند غوړي واځي علم کمال نه دی چې بس علما د الله دوستان دي او علما د پیغمبر وارثان دي
علامه ابن قیم رحمه الله یو مسله بیان کړی دا. هغه مسله دا ده چې د پلار په میراث کې د بچی حق شته، د پلار په مال کې د بچی میراث شته، خو د نیکه په مال کې د خپل لوسی حق نشته. یعنی پلار دی هغه مړ شي نو دغه بچو ته میراث پاتې شي، هغه لوریان دي که زامن دي. او چې کله پلار ژوندی دی او دغه په ژوند باندې دغه بیا نوسی وشي او زوی مړ شي، نو اوس دلته کې چونکې د نوسو خپل پلار مړ دی نو د نیکه په دې مال کې د میراث نه رسیږي او د خپل زامنو پکې رسیږي. مسئله بیان کړی دا د زوی په موجودګۍ کې د نوسی په وراثت کې حق نشته، دا محروم دی. څنګه چې د پلار په موجودګۍ کې د بچی میراث کې حصہ شته او د پلار په عدم موجودګۍ کې د په وراثت کې حق نشته، د قشان علما دو قسم دي. یو هغه علما دي چې دا د پیغمبر وارثین دي، با عمل علما د دین د پاره چې کوم علم زده کوي او خوري، او هغه علما چې هغه علم کړی دی او د نبی علیہ السلام د وراثت حق نه ادا کړي، به محروم دي د وراثت نه. بیا ځان ته د پیغمبر وارث وي، خدا د پیغمبر وارث بنئ، د پیغمبر د وراثت ځان حقدار جوړول. په دې طریقه باندې چې موږ د دې امت صحیح راهنمایي وکړو، دین صحیح زده کو او خلکو ته هم صحیح بیا بیان کو. هغه نیم حکیم خطر جان او نیم مولا خطر ایمان مسله چې کله سره نیم مولاوي مسله وته نه معلومه نو دا به د خلکو د پاره دغه د ایمان زوال به جوړیږي. عزتمندو، د علم د داسې علم قدر پکار دی. یو خبره غوړه دا ابتدا کې بل کومه د دې مسلې هغه دا چې علم د الله صفت دی، چې د چا سره مینو د هغې قدر به د علم په وجه باندې کوو. دا عالم که هر څوک دی نو دته به سپک نه ګورو، دا چې د هرې طبقې سره تعلق ساتي نو په دې وجه به قدر کوو چې د سره الله رب العالمین ښېګړه کړې ده او د خپل صفت نه ولا یو صفت ورکړی دی، علم یې ولا ورکړی دی. علم په وجه باندې به د علماو منګه قدر به کوو، عزت به کوو، احترام به کوو. خو چې کله د علم قدر د چا په زړه کې راشي نو زما دا مشاهده ده، زما تجربه ده چې کله د چا په زړه کې د علم قدر راشي نو الله به په کورنۍ کې حق پرسته علما پیدا کوي. تاسو ګورئ، څوک چې د علماو خدمت کوي، څوک چې د علماو سره مینه کوي، څوک چې د اهل علم سره د احترام رشته ساتي، الله به د په خاندان کې د په نسل کې حق پرست علما پیدا کوي چې په دې کور د پاره به د خیر ذریعہ وي ګرځي، کور د پاره به د خیر ذریعہ ګرځي. کوم غواړو چې زمونږ په خاندان کې الله اهل علم پیدا کی، حق پرست علما دې پیدا کی، نو علما قدر شروع کوي. او قدر ادا ده چې کوم علم وسره ده دغه علم په بنیاد باندې هغه ته په درون نظر باندې قتل. مالی تر باندې عام تر باندې علما مفلوج الحالی، مالی تر باندې هغه کمزوري. زمونږ په معاشره کې منګه مال لړې لوی قدر ورکو، ډېر لوی ویلی ولا ورکو، او چې علم د چا سره ده نو د مال نه وتخ نظر پکار دی چې علم الله تعالی ورکړی دی. خو بدقسمتي دا وي په دې معاشره کې چې د علماو قدر نه کېږي نو د دې وجه دا نه چې د عوام د علم قدر نه کوي. د دې ذمواران په خپله د علمای هغه په خپله د علم قدر نه کوي. دا یاد ساتئ. ګورئ، دو درې خبرې داسې دي که نه، دا خبرې ضروري دي. دغه مجلس کې علما هم ناست. کله چې علما په زور باندې ځان سپک کي، د خپل علم په خپله باندې قدر ونه کي، کېدی نشي چې عام خلک د هغه قدر وکړي او بیا ګیلې کوي یاره څوک د مولیانو احترام نه کوي، څوک قدر نه کوي. چې یو عالم د کلي د هلکانو سره کرکټ کوي، یو عالم د کلي د هلکانو سره ګیمونه کوي، یو عالم د کلي د هلکانو سره تاشونه کوي، یو عالم د کلي د هلکانو سره لډوان کوي، یو عالم د کلي د هلکانو سره ګپې شپې لګوي، دغه خپل قدر په خپله باندې ختم کو. کم از کم دغه ملګري بې قدر نه کوي. په کرکټ کې بدام کنزل کوي، یا به هم د کنزل کوي. په دې ګیمونو ویمونو کې بدام بدره دی وایي، هغه به متبدره دی وایي. نو که دا د خپلو کلیوالو نه قدر غواړي، داسې خامخیالي ده نشي کېدی، د قدر نشي کېدلی. کرکټ او یا دا لوبې کول ګناه نه ده، خو سړی به ځان له بیا خپل حلق اثر به ګوري چې په کوم ځای کې ماله لوبې پکار دي. دا سپین ګري هم ګپ لګوي، هلکانو مخکې نه لګوي، خپل ملګرو سره لګوي. خو داسې ګپې لګوي چې پخوانۍ خبرې کوي، ته وسړو کې ناستی نه شي، خو د چا مخکې خو ګپ نه لګوي. په دې وجه یو دا چې علما به د عامې معاشرې نه په دې حوالې لږ الګ تلګ ځان پاتې کېږي چې د خپل علم قدر په خپله باندې وکړي. یو او دویم نمبر دا ده چې کله عالم د خپل علم ته په دې طریقه باندې سپک وګوري چې مړه دا علم مې نه وی کړی و، دا څه دي دې کې خو نه دنیا آباده شوه زما و، نه مې چا قدر وکړو، نه مې مال وګټو. ګوره پلانې زما کلاس فیلو په سکول کې په لسم کې هغه دوبۍ ته لاړو
او دومره مال دولت ورسره دی. ګوره تعلیم یې د کالج او د سکول وکړو، ګوره ډاکټر ته جوړ شو، زم تللی وی ما به ډېر لوی څه ګټلی وی، بس د تباه او برباد کو ځان، دا ختم شو. د ده د علم قدر به اوس څوک نه کوي، بلکې په قلاره به د علم بدي باندې اوس وبال به شي. وبال په دې کورنۍ باندې به اوس نحوست راځي، نحوست په دې علما به نحوست راشي، سپېره به شي، سپېره شي الله به ته دا صفت به ته الله بیا وایي. نو علم قدر ورې په خپله باندې پکار دی، احترام او علم له عزت ورکول. مشهور عالم دی امام ربیعة الرای رحمه الله تعالی. دې واقعه دا زه د دې دپاره بیانوم چې زمونږ په زړه کې د علم قدر لږ راشي او د علم اعزاز او اکرام زما او ستا په زړه کې کینی. امام ربیعة الرای هغه عالم دی او هغه امام دی چې د په شاګردانو کې د امام مالک په شان شاګردان را پیدا شول. امام مالک د ده شاګرد دی چې د هغه مستقل مذهب دی، مالکی مذهب چې ورته موږ وایو. د ده استاد د امام ربیعة الرای. د ده د علم داسې ناشنا واقعه د سړی کله واوري حیران شي چې امام ربیعه د ده مور او پلار چې کله واده وکړو، واده یعنې دا لا نه و پیدا. عبدالرحمن په نوم د ده پلار دی، عبدالرحمن فروخ. چې واده کله وشو نو دا په خپله باندې بزنسمین و، دا پلار ډېر لوی تاجر و، مال دولت ورسره و. نن سبا چې چا څه مال دولتي نو هغه په خپل بچي باندې د اسلام او د دین علم نه کوي او خیال یې دی چې دا به زما په بزنس کې او په تجارت کې به موارث جوړ شي، پې غټ غټ تعلیمونه کوي، خو داسې د قرآن سنت علم پکې ډېر کم کوي. اگر چې کوي خلک شته دی، خو دا ډېر کم ریشو ده چې داسې لوی تاجر دی او هغه په خپل بچي باندې علم وکړي. نو امام ربیعه دا پلار او دا مور داسې خاندان دی چې پلار ډېر لوی بزنسمین دی. کله چې دوی واده وکړو او دې پلار ته پته ولګېدله چې زما د واده په نتیجه کې زما د ښځې امید پیدا شو، ماله به الله اولاد راکوي، لا بچي شوي نه دي. نو دې ښځې ته وویل چې معلومیږي دا چې الله به تعالی اولاد درکړي، هلک پیدا کېږي، جنۍ پیدا کېږي، دا پته الله ته ده. خو زه به اوس خپل سفر شروع کړم، تجارت کول غواړي. هغه وخت کې به خلکو د شام او د یمن او د اطرافو ته به تجارتي سفرې کولې او لس او شل کاله به پسې ورکو. یعنې د دې عربو اکثر اوقات په تجارت کې تیر شوي دي، بلکې زمونږ د بری صغیر تم چې دین راغلی دی دا د تجارت په شکل کې راغلی دی. دا عرب راتلل، د هندوستان ته رالل، چین ته رالل، یو ځای بل ځای ته رالل، روس ته رالل او دې ځای کې هغوی د بزنس په شکل کې رالل او خلکو ته دین وښودو، اسلام یې خلکو ته وښودو. نو د خپلې ښځې ته 30,000 روپۍ پرېښودلې، 30,000 درهم یې ورته پرېښودل، ویل دا واله دینار، 30,000 دینار دا پیسې واله. او که کله د ماشوم پیدا شو نو څه علاج ملاج به ولکې او ماشوم به غټول غواړي او ځان له په دې باندې څه خرچې مرچې کوي، زه به لاړ شم تجارت له. چې ټیک ده، د دې خپل بچي د پیدایش نه مخکې لاړو په تجارت باندې ووتو او چې ووتو نو لاړو پسې او ډېر عمر یې تېر کو، ډېر زیات عمر یې تېر کړی دی. وایي د 100 نه زیات کاله تېر کړل، 100 کاله یا 15 کاله د بهر تېر کړل. 15 کاله پس ظاهره خبر ده دا ماشوم خو زلمی هلک دی، د ګیر راغلی ده. 15 کالو کې خو سړی نه غټ سړی جوړېږي. 15 کاله پس ویل ده وویل چې یاره زه اوس واپس خپل کلي ته هغه بچی به مې شوي، یا به ووینم، ښځه به ووینم، بس پیسې مو وګټلې، هلته به ځان له خپل کور مور جوړوم په دې غرض باندې. کله چې واپس راغی نو د خپل کلی معلوم دی. دا چې کله د خپل دروازې له راورسېدو نو دا د کور ته دننه ځي. په دې وخت کې اوس دا ربیعه چې دی دا بچی دا چې کله پیدا شو مور له ربیعه نوم ښودی دی. دا هلک دا نوجوان ده باندې خپل مور بیا علم کړی دی، لوی عالم یې ته جوړ کړی دی. نو کله چې دا عبدالرحمن فروخ راغی دننه کور ته راځي نو په دې وخت کې دا ربیعه او دا زوی دا د کور نه روان دی مسجد نبوي ته. دا د مدینې منورې واقع د مسجد نبوي ته روان دی. چې کله مسجد نبوي ته ځي په دې لاره کې چې څنګه دا د کور نه بار راځي او دا پلار یې دننه ورځي نو وایي ته څه کې زموږ کور ته ډایرکټ روان یې او دا زما کور دی. په دې خبرو کې تلخي پیدا شوله، خلک راجمع شو چې دې کور ته پر دې سړی ور روان دی او دا خو د عالم کور دی او د امام ربیعه کور دی او د داسې لوی عالم کور ته چې څوک داسې په غلط نیت باندې ورځي نو ټول خلک دغه مخالفت کوي. د کلي خلک راغون شو چې خلک راغون شو چې یاره څوک سړی دی او دې کور ته په غلط نیت باندې ورځي. خبرې اوچتې شولې نو د عبدالرحمن دا پلار یې وایي چې ګوره دا زما کور دی، زه تللی وم بهر ته خپل کور ته رالمه. څوک نه مني. 15 کاله کې لوی فرق راغلی دی. په دننه د ربیعه مور د عبدالرحمن د ښځې د اواز واورېدو چې دا خو زما خاوند راغلی دی. په منډه منډه باندې راغله خپل زوی ته وایي چې دا خو ستا پلار دی، دا خو عبدالرحمن دی چې تللی و دومره عمر پس راغی. بس د دې نه پسې پلار دننه لاړو. ظاهره خبره و چې پلار دی او دومره عمر پس راغلی دی. څومره به خوشحاله و چې پلار یې ولیدو چې دننه کله لاړل
او خبرې اترې ملمستیا چې وشوله نو ویل دی زوی ویل چې زما او زما سملګر راغلی زه به هغوی سره کینم او بیا به وروسته خپلې خبرې اترې وکړو کله چې زوی راووتو د جومات له روان دی مسجد نبوي کې به درس کوو د مالک په شانې شاګردان به دلته کېناستل نو ویل دی خاوند د خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې زه کله تلم نو ما تاله ډېر لوی پیسې درکړې وې چې هغه پیسې دې ختمې کړي دي او که سره شته او که لګولي دي نو پیسې دې په څه کې لګولي دي وایي دې ښځې ورته وویل چې داسې کار دی چې ته لا مېلمې او دومره زور د پیسو حساب څوک د چا سره نه کوي ته لاړ شه مونځ وکړه چې کله راللې په قلاره برادره حساب کتاب ټول درکړم چې دا پیسې ما په کم ځای کې لګولې دي داسې د پریشانۍ خبره نه ویل چې ټیک ده کله چې دا پلار راغی جومات ته چې ویې کتل نو مسجد نبوي مکمل ډک دی او دا عوام او خواص علما او محدثین لوی خلک ناست دی په درس کې او مخامخ یو نوجوان ناست دی ښایسته انداز کې ناست دی د ټولو خلکو په دې منځ کې او د نبی علیه صلات وسلام احادیث وایي خلکو ته و دا پلار یې چې راغی نو دته په جومات کې ځای میلاو نه شو د پیزار په دې ځای کې دته ځای میلاو شو کېناستو او دا درس په ډېر خوندور لګي او ډېره مزه ورغی ولا نو په دې کې د یو کس د پوس وکړو چې دا عالم څوک دی دا دومره ښکلی درس ورکوي دا څوک دی وایي هغه ورته ویل چې د ربیعه نوم دی د چا زوی دی څوک دی د کم خاندان دی ویل دا د ده پلار دا لا نو پیدا شوی چې پلار یې تلی ورک شوی دی 25 کالې وشو پلار یې پته نه لګي د عبدالرحمن په نوم د هغه پلار و ورک شوی دا د هغې سړي زوی دی خو مور ډېره قابله ښځه وه په ده باندې علم کړی دی چې عبدالرحمن خو زم دا زما هغه بچی دی چې دومره لوی علم یې کړی دی اوس په دغه وخت کې په ژړا شوی دی د خوشحالۍ نه د سترګو نه دا اوښکې ځي او چې زه به کله وځم چې د خپلې ښځې زه شکریا ادا کړم چې زما په بچي نه داسې علم کړی دی چې د رسول الله په جومات کې اوس هغه درس کوي دا خو الله د ډېرو کمو خلکو په نصیب راولي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جومات کې بچا ته موقع میلاو شي دا به د حدیثو خدمت وکړي واپس چې کله درس مرس ختم شو کور ته راغی نو ښځې ورته وویل چې په جومات کې دې څه ولیدل وایي چې ډېر څه مې ولیدل زما زوی خو د فقهاو د علماو استاز دی زما زوی خو د نبی علیه السلام د احادیثو خدمت کوي ویل هغه تا چې کومې پیسې راکړې وې نو په دقې هلک باندې مې لګولې دي هغه 30,000 روپۍ چې تا راکړې وې دا مې په دې عالم باندې لګولې دي وی پلار ورته ویل چې ډېر غټو سودا مې کړې ده د 30 کال کې چې ما کومې پیسې ګټلې دي که نه نو دومره مال دولت ما نه دی ګټلی لکه دې بچي چې تا علم کړی څومره مال او څومره دولت ما وګټو او څومره خیر ما ته میلاو شو نو دومره خیر ما ته بل ځای کې نه دی میلاو شوی د الله شکر یې ادا وکړو په دې وجه باندې عزتمندو د ربیعه په شانې خلکو له الله د مالک په شانې شاګرد ورکو مالک له الله د شافعي په شانې شاګرد ورکو او شافعي له الله د احمد بن حنبل په شانې شاګرد ورکو ګورې دی ته د امام ربیعه شاګرد امام مالک دی د امام مالک شاګرد امام شافعي دی د امام شافعي شاګرد امام احمد بن حنبل دی دا کوم چې موږ 4 علما یادو امامان په دې کې 3 امامان دا د ربیعه په شاګردانو کې بیا رالل سوچ کوئ کله چې علم دا په ښه طریقه باندې وشي او په دې نیت باندې وشي چې زه پې د ځان اصلاح وکړم او زه پې د عوامو اصلاح وکړم نو الله رب العالمین به بیا داسې خلک د هغه په دې شاګردانو کې پیدا کوي علم الله بابرکته کېږي چې داسې قدر یې موږ وکړو په دې وجه باندې عزتمندو تاسو کې چې څوک هم په خپلو بچو باندې سبق وایي دا خبره چونکې عام مدرسه کې طالبانو ته چې وایو نو طالبان خو اسم راغلی دي خو زه د والدینو ته وایم زمونږ په دې معاشره کې یو مسله ده د یو پلار به 2 زامني یو هلک به نرسنګ کوي بل به مدرسه کې طالبي یا دا یو بچی به په کالج کې BS کوي دا بل به مدرسه کې شاګردي یا دا یو بچی به ډاکټري MBBS به کوي دا بل به مدرسه کې سبق وایي دی MBBS والا اله دی BS والا اله نرسنګ والا اله د میاشتې به ولا د هاسټل فیس هم ورکوي ټیوشن فیس به هم ورکوي سیمسټر فیس به هم جمع کوي او دله به ذاتي طور باندې د میاشتې 10,000 8,000 15,000 روپۍ ولا پیدا کوي ځکه وایي دا سبق وایي خو د مدرسې طالب العلم د ده سره یو داسې امتیازي سلوک کېږي چې ستا خو اسم ډوډۍ پرېږده نو ته پیسې د څه شي غواړې ډوډۍ یې پرېږده چلو خو د مدرسه کې خو د ساري چای خو د ماسپښین او د ماښام چای پکې نه وي دا ستا د زوی او د طالب العلم بچی څکي که نه به څکي چای به څکي که نه د الله په ذات مې د قسم زما دې خبرې ته تقریبا داسې د میاشت نه توجه راغله زه کله بلمبړ بازار کې راځم د شاګردان بهر راوتلي په دې هوټلو کې چای څکي زه ورته نشم کتی قسم دی زه ورته نشم کتی ځکه وس مې دومره نه کېږي چې په هر شاګرد باندې چای وڅکمه پیالې چای به 50 روپۍ باندې دی
50 روپۍ دا چې یوه میاشت شی وڅکي نو دا 1500 روپۍ شولې 1500 تاسو یقین وکئ تاسو په کور کې یو ځل چیس کوئ یو د سارې چیس کوئ تاسو نه سارې چیس کوئ ساختي کې چیس کوئ ماسپښینې چیس کوئ ماسخوتنې چیس 4 ټیمه خو یقینا چیس کېږي نو دا سارې چې به ته وباسو نو 3 ټیمه ته زیات چیس کوې نو 900 روپۍ شوې ستا د زوی چې مدرسه کې د 900 روپو چیس کي نو دا په میاشت کې 100 روپۍ شو تاسو له څو ورکوئ طالب له پلار او مور کله 1000 روپۍ کله 1500 روپۍ ورکي او ته خو اسې مو ستا ډوډۍ په مدرسه کې پرېږده ډوډۍ یې پرېږده نو چای یې پرېږدې چای به نسکي ده یا دا د چېرته پکوړو ته بې زړه نه کېږي د 50 روپو نو د 100 روپو نه کمې پکوړې نه میلاوېږي امرسې ته بې زړه نه کېږي چېرته کیلې او د مڼې ته بې زړه نه کېږي زه دا خبره تاسو ته کوم عزتمندو دا یقینا درته وایم که ستاسو بچي بالفرض ټیک د ګران کار دی علم په بچي باندې کول ډېر ګران دي خو لږ د دې خیال یې ساتئ دا بچی چې ستاسو مدرسو کې سبق وي نو ګوره دې صرف په سارې چې او د غرمې د ماښام ډوډۍ پرې میلاوېږي باقي به دا نورو خلکو ته ګوري د چا بچی به مالدارئ او بچی چې دا به دقه شان ورته ګوري نو علم نه برده نفرت پیدا شي او چې دا علم د په تندر باندې ولګي تخته د مدرسې نه نو بچی بیا وتښتي همون بیا ګیلې د استادانو نه کوو د خپل بچي نه کوو دویم په تاسو کې چې کومو خلکو وس کېږي وس علما دې که تعاون سره کوئ او که نه کوئ خو کوم چې طالبان دي که نه خصوصي طور باندې په دې باندې نظر ساتئ ستاسو محله کې څوک طالب العلم دی مدرسه کې سبق وایي لږ د هغې خیال ساتئ کله چې ځي نو دا 300 او 400 روپۍ ورته په جیب کې ږدئ نو که ستا په دې پیسو باندې چېرته مدرسه کې یو هفته چې وڅکي نو تا ته به دعا وکړي د دې په وجه باندې به ستا په دې پیسو کې الله تعالی خیر او برکت واچي لږ د دې خلکو حصه په دې خپل مال دولت کې وکړي چې دې علم په داسې طریقه باندې وکړي چې سبا خوشحاله یې او صحیح د دین خدمت وکړي یو خبره بګي بل کوم غدار عزتمندو چې علم په دې وجه باندې ډیر ضروری دی علم په دې وجه ضروری دی چې په دې سورۃ الملک په تبارک الذی کې الله تعالی فرمایي هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله دا مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړی دی چې په تاسو باندې دا امتحان وکړي چې خپل عمل د چاره خیسته عمل احسن عمل او عمل صالح مونږ وایو کنه چې عمل ضروری دی د عمل نه بغیر الله رب العالمین چاله ثواب نه ورکوي خو د عمل دپاره علم ضروری دی چې موږ اول عمل کوو نو چې موږ ته پته چې د دې عمل څه حیثیت دی نن سبا بشمار خلک داسې دی عاملة ناصبة عمل کوي او ستړي ستومانه دي هغه دا دي چې موږ ته د دې عمل چې څه عمل هم دی موږ ته د هغې عمل په شا دلیل نه دی معلوم ډېر په ادب دا خبرو کوم ډېر په احترام دا خبرو کوم زما خبر باندې څو خفه نه شئ خو زمونږ په دې معاشره کې نن سبا دا پیر پرستی چې ده که نه پیر او مرید دا شی ډېر زیات شو پخوا دا شی په دې علاقه کم و زه د تصوف خلاف نه یم تصوف چې کم دی تصوف دا لفظ خو په قرآن او حدیث کې نشته دی خو که نه یم نو خیر د ګناه څه نوم نه دی اصل کې قرآن کې د تزکیې لفظ استعمال شوی دی په حدیثو کې اور تصوف دا اصطلاح په اصل کې دا د تزکیې دپاره استعمالیږي تصوف صوفیای کرام د لوی خدمات یې کړي دي د تصوف مخالفت موږ چېرته نه دی کړی تصوف حمایت پکار دی چېرې خلک دین اذکار شروع کړي وظایف شروع کړي خو د تصوف په آړ کې مولانا مودودي رحمه الله د تصوف په باره کې چې کوم بحث کړی زما په خیال باندې قول فیصل د هغې نه ښکلی بحث بل چا نه دی کړی هغه وایي موږ د هر قسم تصوف حمایت هم نه کوو او د هر قسم تصوف مخالفت هم نکو مولانا مرحوم لیکلی دي و 3 قسمه تصوف دی دا واورئ 3 قسمه یو هغه تصوف دی چې دا به د عیسایانو جوګیانو کو عیسایانو او د نسواراو تصوفو چې هغوی به په یوه خپه باندې ټوله ورځ ولاړو ویل په یوه خپه باندې ګرځېدی شم دې بلې ته څه ضرورت دی دا تصوف اسلام کې نشته دې ته به تصوف وایو ویل دا ډېر لوی کمال دی بله دا وه چې هغوی به روغ کال به تېر شو غسل به یې نه کوي لا خو بده خبره ده زه ګوره دومره ځان به پاکوم ما به زما زړه ریا راځي تکبر به راځي نو کال کې به دا جنوب به ګرځېدو 15 وخته مونځ په جنابت کې کوو ویل نه شم لمبلی دا خو بده خبره ده جامې به کلونه به وشول جامې به نه بدلولې ویل دا خو راحت بدن ته میلاویږي میاشت به خوراکونه نه کول راپرې به وتل بېهوشه به شول ویل خوراکونه نه کوم دا خو بده خبره ده دا تصوف اسلام کې نشته دا چې څوک هم کې غلط دی دویم قسم هغه تصوف کوم چې د فضیل ابن عیاض د عبدالله بن مبارک د عبدالله بن عمر بن عاص د هغې صحابو د هغې تابعینو تصوفو چې ټوله شپه به الله ته په سجدو باندې پراته وو روجې به یې نیولې ریاضتونه به یې کول
په حرمینو کې به عبادتونه کول، دا تصوف صحیح تصوف دی. څوک چې په دې طریقه باندې کوي، مولانا مرحوم هم دغه خبرې لیکلې ده چې موږ د دې 100% تایید کوو، دا صحیح تصوف دی. نو ته هر نوم بیا ورکړي. مولانا وایي چې بنیادی خبردار چې نن سبا چې کوم تصوف راغلی دی، نو په دې کې دوه قسمه امیزش دی. څه پکې د جوګیانو سیزونه ننوتي دي او څه پکې د اسلام پرستو دي. نو دا قسم شی به ګورو چې په دې کې کوم د اسلام حمایت کوي، د اسلام مطابق دی هغه به کوو، او کوم چې د اسلام مخالف دی هغه به بیان نه کوو. دا بنیادی خبر ده. په دې وجه باندې عزتمندو په دې فن کې نن سبا چونکې ډېره تیزي را روانه ده او ډېر په تیزۍ د پیرۍ او د مریدۍ دا شی روان شو، نو په دې کې اکثر دا مریدان د خپلو پیرانو په هیڅ قسم غلطۍ باندې هغوی نیوکه نه کوي. وایي چې پیر څه کوي نو ته به خاموش پاتې کېږي، ځکه چې پیر څه کوي نو تا ته په ظاهر کې غلط ښکاره کېږي، خو په حقیقت کې به دا ټیږي. او په دلیل کې د خضر علیه السلام واقعات پیش کوي چې هغه په ظاهر کې کارونه وران کول، موسی علیه السلام پې رد کړو، خو په حقیقت کې ټیږو. په دې خبره به ځان پوهول غواړي چې عمل ته به ګورو چې دا عمل په کومه طریقه باندې دی. کوم ذکر ماله راکوي، ذکر کول بالکل جایز دي، اغستل هم تی جایز دي، خو ګورو به دا ذکر د قرآن او سنت مطابق دی که نه دی، یا په کومه طریقه چې دا ذکر کومه دا طریقه صحیح ده او که صحیح نه ده، نو دې ته به ګورو. منګه د عمل صالح دپاره 4 شرطونه دي. یو دا چې هغه عمل به قابل قبول چې د ایمان په حالت کې وشي. دویم نمبر هغه عمل به قابل قبول چې د پیغمبر په طریقه باندې وشي. دریم نمبر هغه عمل به قابل قبول چې دا د اخلاص نیت سره وشي. او څلورم نمبر هغه عمل به د الله په نسبت باندې قابل قبولي چې دا موږ ځان سره وساتو، په شرکیاتو باندې موږ خراب نه کړو. د عمل ته عمل صالح وي، د دې لپاره د علم ضرورت دی. الله رب العالمین دې موږ له په حقیقي معنو کې علم راکړي د عمل سره. ته ایتونه تو ګورئ. اقرأ باسم ربک الذی خلق، ولولا په برکت د نوم د رب خپل باندې، الذی اغا الله خلقا چې دا ټول مخلوق پیدا کړی دی. زمونږ دین د اقرأ نه شروع دی، زمونږ دین د علم نه شروع دی، د لوستلو نه شروع دی، لیکنا پڑھنا. خلق الانسان من علق، الله انسان پیدا کړی دی د وینې نه، د چکی وینې نه. اقرأ ولولا وربک الاکرم، او ستارب ډیر زیات عزت والا دی او کریم دی. الذي اغا الله علم بالقلم، چې خلکو له تعلیم په قلم باندې ورکړی دی. علم الانسان، الله انسان له تعلیم ورکړی دی ما د هغې څه لم یعلم چې د ته نه وه پته د هغې. اوس په دې لاندې آیت کې الله د پیغمبر 4 منصبونه ذکر کړي دي، او علما د انبیاو وارثان دي، د علماو 4 ذمه دارۍ دي. اهل علم به څه کوي نو د هغې تذکره الله کړې ده. لقد من الله على المؤمنين، یقینا الله احسان کړی دی په مسلمانانو باندې. اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږو په دوی کې پیغمبر، من انفسهم د دې د جنسونو نه. یتلو علیهم آیاته، لولي به دا پیغمبر په دې باندې د الله آیتونه. ویزکیهم، تزکیه به کوي، د هغوی صفایي به کوي. ویعلمهم الکتاب، تعلیم به ورکوي هغوی ته د قرآن والحکمت او د احادیثو. نو د پیغمبرم 4 کارونه دي، د اهل علم کارونه. یو به د قرآن په الفاظو خلک پوهېږي، دویم د قرآن په معنا به خلک پوهېږي، تعلیم د کتاب. دریم د حدیثو په مقصد باندې به خلک پوهېږي. او 4 نمبر تزکیه به کوي. تزکیه دا 4 کارونه شول. وان کانوا، یقینا ودوی، من قبل مخکې د دې پیغمبر د راتلو نه، لفی ضلال مبین، په ښکاره ګمراهۍ کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زمونږ درس تقریبا اختتام ته ورسېدو. سبا زمونږ آخره ورځ درس ته. نو د آخره ورځ درس داسې دی چې په دې کې عام طور باندې موږ داسې د محاسبې په نیت باندې جمع کېږو چې رضان سبا محاسبه کوو، حساب کتاب به کوو، دعا به کېږي. او په دې دعا کې ډېر ښه خلک راغلی، زمونږ په شانې ګناهګار نه وي. شاید په دې مجلس کې ډېر غټ غټ اولیاء ناست، په هر شکل کې چې ناست. نو موږ به دعاګانې کوو، زموږ په دعا کې به اثري که نه به وي، خو که داسې نیکان بزرګان صالحان پې امین وي، په دې خویندو کې به وي، په دې میندو کې به وي، نو د هغوی د امین په وجه به الله زموږ دا دعاګانې قبول کړي. نو په هېڅ پته نه لګي دعا د چا قبلېږي. نو سبا به زموږ د دعا تقریب وي. او د هغې سره سره زموږ دا درسونه خو ډېر پاتې کېږي. خو زما خیال دی چې سبا ورځ موږ د عصر حاضر کې چیلنجز اور مسلمان خواتین دا 4 نمبر درس په دې 19 نمبر صفحه باندې چې دی، ځکه چې زمونږ دا زنانه زمونږ سره په درس کې شریکې دي چې خاص کر د هغوی موضوع پکې خاص کر وویلی شي. نو په دې کې موږ د زنانو حقوق او د نارینو حقوق وایو. د زنانو په نارینو باندې کوم حقوق دي، دغه شان د نارینو په زنانو باندې کوم حقوق دي، د دې تذکره به انشاءالله تعالی کېږي. د ښو ښځو صفات، د ورانو ښځو صفتونه
نو هم موضوع د خويندو ته مې دا درخواست دی چې تاسو څومره ستاسو د چم گاوند زنانه دي نن پسې وګرځئ، رشته داران هم دي، لوریان هم واده دي، یم خویندې دي، ټلیفونونه ورته وکړئ سبا درس ته راولئ د ځان سره، ځکه چې انتهایی اهمه موضوع ده. بیا د ژوند څه پته لګي دا مسله څنګه بیانېږي. په خویندو ته مې خصوصي درخواست دی چې که تاسو څومره یې چې سبا ستاسو تعداد د دې نه 30 ګونه زیاتي، هره زنانه 15 زنانه ځان سره راولئ، 15 زنانه. او تاسو ته مې دا درخواست دی چې سبا اخرې ورځ ده، اتوار ورځ هم ده، نو کوشش وکړئ چې څومره تاسو د کوم جماعت سره تعلق ساتئ، په کوم جماعت کې مونځ کوئ، نو هر یو کس دلته حاضر دی خپل جماعت کې به اعلان ماسخوتن کوئ چې سبا دعا ده، اخرې درس دی، نو چې څومره خلک د دې ثمرباغ د ټول خلکو د زمونږ دعوت ورسېږي او سبا پر تقریب کې هغوی شرکت وکړي. یو موضوع هم ده، بل دعا به کېږي انشاءالله تعالی. نو سبا ورځ دپاره خصوصي کار وکړئ، زموږ اخرې ورځ به دعا وکړو، نو چې دا درس زمونږ د ژوند د بدلېدو لپاره الله ذریعه وګرځئ. دعاګانې الله زمونږ قبول کړي. ډېر ملګرو دعاګانو درخواستونه اوس هم رالیږلي دي، سبا به انشاءالله تعالی هغوی د په دعاګانې وکړو. دا یو ملګری جواب رالیږلی دی، خطیب جامع مسجد رحیم آباد، هغه بیمار دی، پېښور کې زیر علاج د دعا ورته کوي. زمونږ د شاګرد رحیم آباد مولانا فضل الله صاحب شاید دا یو کس دی، د دې ملګرو دپاره به دعاګانې کوو. د بعضې سوالاتو زه نه غواړم دې جوابات په داسې پبلک پلیسز کې وکړم، ما سره تاسو پرسنلی رابطه کولی شئ، دې جوابات زه بیا په ښه انداز الحمدلله کوم. البته یو خبره پکې ده، د دې جواب زه ضروري ګڼم چې دا وکړم. بل یو سوال دی، نو داسې اختلافي مسلې زه په مجلسونو کې نه کوم، الحمدلله حکمت زما سره شته، علم کم دی، حکمت مې یاد کړی دی، نو داسې مسلې زه په عوامي مجلسونو کې نه بیانوم. چا چې دا سوالات را لګلي ما سره رابطه وکړي، چا نه زما نمبر والی د شاګردان مې ناست دي نمبر وتې والی. البته چا یو سوال لګلی دی چې تاسو د اعتدال خبرې کوئ، مدرسو کې تاسو په امین باندې په رب الدین باندې پابندي لګول. لکه دلته یو شاګرد زما ناست دی مخامخ، ما له خطر ودرېږه، تا لکه دویمه درجه ودرېږه، دا یو دا ته وایږه، دا لږ زما طالب دی، دا په مدرسه علوم کې رب الدین کې دغه دی ناست دی، وګورئ ورته کې که نه کې لکه تیز وایه. دا زما شاګرد دی، په جامعه علوم کې سبق کوي او دا اهل حدیث دی. نو زه نه پوهېږم چې کې نه بچیا چې څنګه به لکه موږ باندې خلک دی. زه خو دا خبره کوم چې زمونږ په شانې د اعتدال مسلک خبرې که خلکو شروع کړی دي امت نه به الحمدلله دا فساد ختم کړي. نو الحمدلله دا که تاسو ته چا هم دا خبره کړې نو غلط دی، د ګرامې شاګرد دی او زما نه سبق وایي او په دغې علوم کې دی او رب الدین کوي. موږ په یو مدرسه کې په رب الدین پابندي نه ده لګولې. یو ځای کې داسې چېرته څه مسله وختي طور راغلي او څوک په سازش باندې یو ځای کې ورانې جوړوي، نو هلته پابندي خامخا سړی لګوي، خو هر سړی کوي. یو سړی دی هغه ځای کې به طور مثال یو مدرسه ده او هغه ځای کې هېڅوک د تیز امین نه دي خبره، او که څوک تیز امین وایي هغه ځای کې مسلې به جوړېږي چېرته. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله د اهل الحدیث او د محدثینو امام دی او هغه په خپله باندې فرمایي منهج یاد کا چې په ډېرو احادیثو باندې زه د شپې په توره تیاره کې عمل کوم. ولې؟ ځکه چې نو زما د یو مستحب او د یو سنت عمل د وجه نه په امت کې چېرته افتراق را نشي په دې بنیاد باندې. دا خبره تاسو ته غلط را رسېدلې ده. جامعه عالیه احیاء العلوم د دین مرکز دی، الحمدلله واحد مدرسه ده چې په هغه ځای کې اهل الحدیث هم سبق وایي، احناف هم پکې سبق وایي، زمونږ سره د اشاعت التوحید هلکان هم سبق وایي، د جمعیت علماء اسلام هلکان هم سبق وایي، د جماعت اسلامي هلکان هم سبق وایي. هیڅ قسم پابندي الحمدلله موږ نه ده لګولې. سازش باندې په هر ځای کې پابندي لګي او نور داسې پابندي موږ نه ده لګولې الحمدلله. او که چېرته اکا دوکه چا کړي نو موږ د هغې مذمت کو، ښه به نه یې کړي، بد به یې کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. الہ العالمین دا منگ چی سوی ویل سمنگ واوریدل اللہ تعالی منگ لپید عمل توفیق راکا. دے کم مولانا صاحب دے، مولانا فضل اللہ صاحب دے، نو اغوی بیماران دی اللہ عالم دے، د جماعت خطیب دے، د جماعت امام دے، دا خوین دے او دا مین دے او دی ورونو دی سپینګرو لاسونو چت کړی دی. الله زمنګ دا دعا دا غوی په حق قبول منظور ک الله روح صحت ولا ورکا. پرون حاجی آباد کې یو ملګری وی چې زما مور ته کینسر شوی دی او دعاګانې ورته وکړي، نو هغوی د پاره هم دعا وکړي چې الله العالمین الله د هغوی د کینسر د بیماري الله ښه کا، د هغې تکلیف ختم کا. زمونږ یو مشر دی حاجی آباد کې نذیر حاجي صاحب، زمونږ درسونه هم اوري، بیمار دی د زړه، هغه ته خصوصي دعا وکړي الله العالمین ته هغوی له صحت کامل ولا ورکا. زمونږ نور دلته ډېر سپینګیري ناست دي، مشران ناست دي، بیماري ورته د الله تعالی بیماریانې ښې که روغې کوي الله.
الہ العالمین د دې دین سمنګ لمرګ مراکا د دین سمنګ لجون مراکا الله د قران سره مینه محبت نورم زیات کا الله د قران د درسونه وشو الله د زمنګ په خپل دربار کې قبول منظور کا څوک په دې مجلس کې ډېر داسې محتاج راغلي دي زنانه نارینه بچي نشتا په اخلاص دعا وته وکي الله په من کې څوک هم به اولاد دي الله صالح اولاد ولا ورکا الله صالح اولاد ولا ورکا الله صالح اولاد ولا ورکا الہ العالمین څوک راوي کې بیمارانی شفای کامل ولا ورکا ډېر مسلمانان ملګری بداسي او شاید زمنګ سره پروس کول په دې کلاس کې شریک اوس په وفات شي په دې کورونو کې د چا څوک وفات دي والدین وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کا الله د ټولو مغفرت نصیب کا الہ العالمین د حرام نم وساته د سودون نم وساته الله د ظلم نم وساته الله زمنګ د علماء په خپل میس کې اتحاد او اتفاق نصیب کا الله زمنګ د علما په خپل میس کې اتحاد او اتفاق نصیب کا الله تعالی زمنګ په دې امت باندې رحم وکا الله ډېر زیاته منګای دا ډېر حالات خراب دي غربت دی الله فقر دی الله په دې امت باندې رحم او کرم وکا الله دې منګایون الله منګه وساته الله حفاظت ته منګل راکا الله د غریبانو ژوند په داو باندې دی الله غلاګانی شروع شو قتل غارت شروع شو الله په دې امت باندې رحم او کرم وکا د رزق دروازې راته کولاو کا دا بند دروازې راته کولاو کا الله تعالی د رزق تنظیم په خپل را لوکا الله زمنګ ناراضي شه خاتمه په ایمان باندې او صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی صحبه اجمعین